ژوند هم د حکمونو د الله د طریقو د رسول الله صلی الله علیه وسلم برابر دی. زمونږ دا تبلیغ والا رونه سیروزیم لګئی چیلیم لګئی او ډېره ښایسته خبره هم کوي چې زمونږ استاسو د ټول عالم کامیابي د الله په حکمونو د پیغمبر علیه السلام په طریقو کې ده. د دې نه بله درنه خبره او ښه خبره نشته. خدا د الله حکمونه او دا پیغمبر ته دې به څنګه راځي په ما او دا کې په دې پاکستان کې دې لپاره اولنی کار دعوت دی چې موږ دعوت ورکړو، ځکه دعوت بنیادي شی دی. کنتم خیر امة اخرجت للناس، دا امت الله د دعوت لپاره پیدا کړی دی. 14 کال د الله پیغمبر په مکه کې د دعوت کار کړی دی. دعوت ډېر اهمه خبره ده. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه، الله دا خلق راوباله زموږ دین ته په حکمت باندې. او د دعوت نه علاوه دویمه خبره هغه محنت ده، دا هجرت محنت ده، دا بدر و احد و حنین معرکې دا د محنت دي، دا د خلکو خدمت محنت ده. او درېمه خبره اهمه خبره هغه اسلامي حکومت ده. لکه چې دعوت هم یې او محنت هم یې، خو چې اسلامي حکومت نه او حکومت د ابو جهل او حکومت د فرعون او حکومت د امریکي او اډر د برطانیې، نو کته ډېر زیات د دعوت کار کې رنگ به نه راوړي. دیو جنا دا د خدای حکمونه، دا د پیغمبر طریقې، دا به هله په دې دنیا کې راځي چې ټول امت د دعوت کار خپل کار وګڼي او د دې لپاره محنت هم وکړي او د اسلامي حکومت تابعه او انتظام هم وکړي. دا چې زما ورور وې نبی مهربان د دنیا نه ته نو په 14 لکه مربع میل باندې د اسلامي حکومت وو که نه وو، دا دین غالب کړی او که نه وو غالب کړی. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په عمر په زمانه کې 30 لکه مربع میل ته رسېدلی و. بیا د حضرت عمر د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې 15 لکه مربع میل ته اسلامي حکومت رسېدلی و. نو خلفای راشدینو موږ ته دین غالب پرېښی دی. الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. دا د الله د پیغمبر حکم دی چې اسلام به غالبي، دا به مغلوب نه. نن مونږ مغلوب یو، زمونږ جامې ښایسته شوې، زمونږ کورونه ښایسته شو، زمونږ جونګړې بندۍ شوې، زمونږ سایکلې موټرې شوې، خو د الله دین دا د معاشرې نه چوت شو، اوریاني شوه، فحاشي شوه، کرپشن شو، کمیشن شو. زه ځکه تاسو خبروم چې نن زمونږ پر یونیورسټو کې د الحاد دپاره کار روان دی. د بار پروفیسران راځي وایي چې دا ډېر پوهه دانشور دی. چې ورشي زمونږ بچو سره خبرې کوي چې کوم شی یې نه او کوم شی په لاس باندې محسوسې نه، په هغې باندې یقین نه دی پکار. نو الله مونږ وایي نه وینو نه په لاس محسوسولی شو. دا زموږ په یونیورسټو کې خبرې کوي. دغه شان دا د ټرانسجنډر دا کوم قانون چې د حکومتونو پاس کړ، دا څه شی دی؟ هلک د هلک سره واده، جینۍ د جینۍ سره واده. د هغې لپاره دلیل دا ورکوي چې چونکې د دنیا وسایل کم دي او انسانان زیات شو، نو دا بچي به کنټرول کوو چې نور بچي زیات نشي. نو په دوایانو ونه شوه. اوس لارم دا ده چې جینۍ او د هلک د نکاح په ځای باندې د هلک او د هلک نکاح او د جینۍ او د جینۍ نکاح په برطانیه کې په زرګونو خلکو درخواستونه ورکړي دي چې مونږ ته اوس اجازه راکړئ چې د زناورو سره مونږ خپل خواهشات پوره کوو، ځکه چې دا زمونږ حق دی، دا زمونږ رایت دی، دا زمونږ ازادي ده. دا ټول فتنې داسې را روانې دي لکه د پشکال باران چې راورېږي. د دې میډیا په ذریعه باندې، د دې موبایلز په ذریعه باندې، د دې سوشل میډیا په ذریعه باندې اوس د دې لار به څوک نیسي؟ دا نوې نسل به څوک بچ کوي؟ دا د خدای مخلوق به څوک د دې دجالي فتنې نه بچ کوي؟ دا کار دا د اسلامي حکومت دی، دا د خلافت دی. د دې وجې نه ورونو د الله پیغام دا دی لیظهره علی الدین کله، دا دین غالب کوي. دا د مغلوب کېدو دپاره نبی مهربان د دې دپاره راغلی
چې دا دین غالب شي دا د مغلوب کېدو دپاره نه نو قیامت کې هم زما د خوږ ورور وی چې الله قبر کې تپوس کوي من ربک ما دینک نو موږ به څه جواب ورکړو ځکه چې ژوند خو موږ د انګریز د قانون مطابق دی داسې ده که نه ده نو چې زه ورته یم چې دین خو زمونږ د اسلام نو تپوس به نه کوي چې اسلام خو نه و که نه اسلام خو تا د دې محراب نه واله دا هغه د جومات د ګوټه پورې د الله باچایي وه او د جومات نه بار د غیر الله باچایي وه نو څه به کوو هلته سفارش نه چلیږي رشوت نه چلیږي کمیشن نه چلیږي هلته خو خپل عمل د لارې مل دی نو دې بیا کلي خلکو ته خبره کوم چې خدای څومره توفیق او طاقت درکړی دی او څومره ژوند هم پاتې دی دا بقیه ژوند په دې پاکستان کې د اسلامي حکومت او د خلافت د نظام دپاره جدوجهد کې تیر کړي قبر به هم رڼا شي د پیغمبر شفاعت هم نصیب شي د حضور صلی الله علیه وسلم د لاس نه جو کوثر جام به نصیب شي زه یو ځل بیا دعا کوم چې الله رب کریم دې زمونږ دا زلمی جان چې د دې دنیا نه لاړ او زمونږ نه رخصت شو زمونږ نه جدا شو الله رب کریم دې ورته اته واړه جنتونو دروازې کولاو کړي خدای قبر ورته د جنت باغچه کې الله دې ورونو له جهانگیر جان لا بابر جان لا او دا بچو لا الله رب کریم د نور مصیبتونو تکلیفونو نه محفوظ کړي الله رب کریم دې زمونږ دا نوی نسل دا مجاهد نسل دا نبی رحمان صلی الله علیه وسلم په عشق کې مبتلا نسل کې الله رب کریم دې زمونږ په ژوند کې پاکستان د